ننگا چشم منابیگی دا قرآن ننگا چشم منابیگی دا قرآن عاشقان پی خوشحالی کی دا قرآن عاشقان پی خوشحالی کی دا قرآن ننگا چشم منابیگی دا قرآن ننگا چشم منابیگی دا قرآن خیستکی کی جمعتنا ان سنگار شو بازارنا خیستکی کی جمعتنا ان سنگار شو بازار ننگا چشم منابیگی دا قرآن ننگا چشم منابیگی دا قرآن عاشقان پی خوشحالی کی دا قرآن عاشقان پی خوشحالی کی دا قرآن ننگا چشم منابیگی دا قرآن ننگا چشم منابیگی دا قرآن عاشقان پی خوشحالی کی دا قرآن عاشقان پی مدرسہ بیت العلوم جامع مسجد ابو ہریرہ محلہ قاضیان بازار گڑی چمکنی شریف کی د دستر بندی او د ختمی تراوی یو پر روح او یو پر نور پروگرام منعقد شو. په دې پروگرام کې د علماء او مشایخ سره سره د علاقې خلکو په ګڼ شمېر تعداد کې شرکت کړی و. د مدرسې محتمم جناب حضرت مفتی فیضان علی الحسینی راغلی بن منوتا په خیر راغی وی او د مدرسې په کارکردګۍ باندې حاضرین خبر کړل. علماء کرامو په خپل خطاب کې د قرآن په عظمت او د رمضان په فضیلت باندې رڼا واچوله. په دې پروګرام کې د مدرسې د طالب علمانو ترمنځ د تلاوت او تقریري مقابلې هم وشوې. په دې موقع د طالبانو دستربندي او په هغوی کې انعامات هم تقسیم کړي شول. محمد سبحان صاحب د دې مجلس متعلق خو زه همدومره ویلی شم چې الله دې په دې کې نور هم برکت واچوي او ورځ تر ورځه دې الله دې له ترقي ورکړي. دا یقینا د عوامو محبت دی خو دا فیضان علي صاحب مولانا فیضان علي الحسیني صاحب د هغه محنت دی. الله د چا محنت نه ضایع کوي. ان الله لا یضیع اجر من احسن عمله. څوک چې ښه عمل کوي الله پاک د هغوی عمل نه ضایع کوي. مختصر الفاظو کې دومره وایم الله د فیضان صاحب فیض نورم زیات کړي او په دې علاقه او زمونږ د ټول لپاره دی د هغه راتګ دی سوکانو ته باعث د ترقۍ د بهترۍ او د اوچتوالي وګرځوي. او دا څومره بچي چې دلته سبق کوي او په نورو مدارسو کې جامع صدیقیه کې یا نورو ځایونو کې الله پاک دا ټول ښکلي عالمان ښایسته قاریان د قرآن باعمله شخصیتونه کې او موږ ټولو دپاره د خپل مور پلار دپاره یې الله پاک صدقې جاریه وګرځوي. الله یې دا ټول کامیاب کړي او ټول یې خدای اجر عظیم ورکړي. الحمدلله د الله رب ذوالجلال سونه شکر چې ادا کړی شي دا کم دی. د الله رب ذوالجلال په ډیر فضل باندې زمونږ مدرسه کې ډیر په خسته انداز سره ناظره خوانان او دغه شان حفاظ کرام تیار شو. د الله رب ذوالجلال فضل دا هم دی چې دغه ناظره خوانان الحمدلله په خسته انداز کې د مشق په انداز کې تلاوتونه هم کولی شو تاسو ومرېده او دغه شان دغه ناظره خوانان او دغه حفاظ کرام دی په خطابت کولو باندې هم الحمدلله قادر شوي دي. دین علاوه مدرسه کې قراء حضرات د دې اساتذه کرام د دې طلبه کرامو په تجوید باندې خصوصي توجه ورکوي او ورسره د دې په خطابت باندې هم د دې اساتذه کرام خصوصي توجه ورکوي. د دین علاوه کوم روزمره اعمال دي سنت هغه د ماشومانو ته د طلبه کرامو ته د اساتذه کرام خي او پاغه باندې د عمل کولو ترغیب هم ورکوي او دغه متعلق دینه پوښتنه هم کېدای شي. نعمت به استا دراتک ډیره مننه. د مونږ صرف د لپاره وکړو چې د علماو
کم دغې د وړو ته منتقل شي او دې دپاره دا مدرسه مونږ الحمدلله بنیاد هم د دې خلکو په تعاون ایښی دی چې دا زمونږ د محلې باشي حافظان شي عالمان شي داسې د دین د قرآن یو 2-3 ټکي زده کړي. تاسو وکتل دا تقریرونه یا د دستربندۍ کې مقابلې وکړي نو زه ډېر فخر محسوسوم او دا اجر دی الله هغه هر سړي له ورکړي چې چا دې کې مرسته کړې ده او منډه یې والې ده. باقي نور تاسو وکتل دلته د فی سبیل الله لین دی الحمدلله. په اخره کې د جامعه صدیقیه محتمم حضرت مولانا عبدالمتین صاحب د ملک و قوم د ترقۍ لپاره خصوصي دعا وغوښته. نیمه سوهان، چمکني ټي وي، چمکني.